ژوند د قرآن سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند، مرګ د ایمان سره خوند کوي خوند. من الشيطان الرجيم. سورة الفتح. ليس على الأعمى حرج. دا آیت کله نازل شو سکسانو چې د عذر د وجنه پاتې شوي د جهاد نه، څوک ړانده و څوک مریضانو څوک ګډانو. یا رسول الله د دې بس کېږي. آیت نازل شو لیس علی الاعمى، نشته دی علی الاعمى منا پړون باندې حرجن ګناه چې جهاد ته لاړ نشي، ولا علی الاعرج او نه په ګډ باندې، ولا علی الاعرج نه په ګډ باندې حرجن منا اثم ګناه نشته په دې باندې چې جهاد ته لاړ نشي، ولا على المريض او نه په مریض باندې حرجن ګناه، مریض باندې ګناه نشته چې جهاد ته لاړ نشي، دا نه دی ګناهګار. رب کریم فرمای ومن هر څوک یطع الله چې اطاعت وکړي د الله تبارک وتعالى ورسوله ورسول د الله تبارک وتعالى، يدخله داخل بکی دل الله تبارک وتعالى جنات جنتونو ته، باغونو ته، داسې جنت تجری چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهارو ولې څلور قسمه ولې د پیو ولې د شرابو ولې د شاتو او د اوبو. ومن هر هغه څوک یتولا چې مخ یې واړولو د ایمان نه، یعنی ایمان یې راونړو، یعذبه عذاب به ورکړي د لره الله تبارک وتعالی عذابا الیما عذاب دردناک. اوس هغه کسان چې په ورځ د حدیبیې کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو د کیکر ونې لاندې یا د بیرې ونې لاندې، 1400 صحابه کرامو یا 1500 هغې ته بشارت راغی. لقد خامخا په تحقیق سره رضی الله راضي شو الله تبارک وتعالی عن المؤمنین د مؤمنانو صحابه کرامونا، اذ پاغه وخت کې راضي شو یبایعونک چې بیعت کول تا سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یبایعونک چې بیعتونه کول تا سره یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې تحت الشجره لاندې د ونې د کیکرنا یا د بیرنا. فعلم پوسپوی اله العالمین ما پاغس فی قلوبهم چې پزړونو د دې کې دي، من الصدق والوفاء، هغه صدق چې د دې پزړونو کې دي، هغه وفا چې د دې پزړونو کې و، الله په هغې باندې علم لري. نو ځکه الله وایي لقد رضی الله، خامخا په تاکید سره راضي شو الله تبارک وتعالی د دې نه. جابر صاحب وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره، هرگز به داخل نشي یو کس هما اور د جهنم ته هغه چې د بیرې لاندې بیعت کړی دی د 1400 صحابه کرامو یا 1500 صحابه کرامو، هیڅوک به ورته داخل نشي. نو فانزل السکینه، پس نازل که الله تبارک وتعالی السکینه دل آرامی اطمینان علیهم پدی باندې، واثابهم ورکدی صحابه کرامو لره الله تبارک وتعالی فتحا قریبا نزدې چې فتح د خیبر وا، او دارنګي ورک الله تبارک وتعالی دی لره و مغانم غنیمتونه کثیرا ډیره، یاخذونها چې اخلی دی غیلره، یعنی غنیمت کولې د مال د يهودونه د خیبر په فتح کې. وکان الله دی الله تبارک وتعالی عزیزا زورور ذات دی، حکیما خاوند حکمت دی، یو کار کې حکمت دی، په صلح کې هم حکمت. وعدکم الله، وعده کړي تاسو سره الله تبارک وتعالی مغانم د غنیمتونو کثیرن ډیره، تاخذونها چې اخلی تاسو هغې لره، شام شو فارس شو د هغې غنیمتونه. فعجل پس جلد درکو تاسو ته الله تبارک وتعالی، یعنی زر درکو تاسو له الله تعالی کوم تاسو لره هذه دغه نعمتونه دا غنیمتونه. وکف او بند که الله تبارک وتعالی ایدی الناس لاسونه د خلقو عنکم ستاسونه، ولتکون دې دپاره چې شي دا فتح د خیبر آیتا یو نښه للمؤمنین دپاره د مؤمنانو، یو نښه شي ځکه چې مؤمنان 8,000 او اهل د خیبر څونه او 10,000 او هغې خپل کلی و، نو الله تبارک وتعالی هغې ته شکست ورکو
نو خیبریانو ته شکست ورکونو ولتكون د پاره چې شایتن دا یو نخه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو چې تاسو ته زره او غي او یا زره څنګه شکست ورکو ورته ويهديكم او برابر کی تاسو لرا الله تبارک وتعالى مضبوط کی تاسو لرا صراطا پلارا مستقیمانی غباندے و اخرى من اعطاکم درکی تاسو لرا الله تبارک وتعالى غنیمتون اخرى بلا لم تقدروا معنا چې قدرت نه لرو تاسو علیها پاغي باندې خا داسو ابن عباس او حسن سے وی مقاتل سے فارس او روم یاد یا چې قدرت نه لرو تاسو علیها پاغي باندې قد احاط الله پتحقیق سره حاته کړي والله تبارک وتعالى من حيث العلم چې غنیمت د فارس به تاسو ته ملاويږي دا بس تاسو وي بها پاغي باندې وكان الله دي الله تبارك وتعالى على كل شيء پرشز باندې قادر ذات رب کریم فرمای ولو قاتلكم کچری جنگ کړي تاسو سره الذين وكسانو كفروا چې کفر کړي اسد شو غطفان شو دا قبيله شوي دي د خیبریانو سره وځي شوی او تاسو سره جنگ کړي الله وي لولو خامخ اړولي بودي الادبار شاگانه به در تاړولې ثم بلا یجدون نبا مند کولې ځان خپل لره ولین سوق دوست ولا نصير او مددگار سنت الله معنا سن الله سنت عادت جو کړي الله تبارک وتعالى په عادت جوړولو سره قانون جو کړي دي التي قد خلت چې مخکې تیر شوی من قبل وړاندې ستاسونه طریقه عادت داو چې د انبیاء به تکذیب شو نسبت د دروغ او کوغه قوم هلاکت براغه او انبیاء سره به مدد وشو نو دا یو طریقه جوړ کړی الله تبارک وتعالى ولن تجد ارجز با مند نکړی ته لسنت الله معنا لعادت الله عادت الله تبارک وتعالى لرا تبديلا ستبديلا بدلولا وهو الذي دا الله تبارك وتعالى غزاد دي كفا چې بند او ساتلین من کړل ايديهم لا سن د اهل مکه عنكم استاسونه یعنی جنگ استاسونه بنکا و ايديكم ولا سن استاسو بنکانهم داغینا ببطن مکه معنا په خېټه د مکه معظمه کې تاسو خنیز دي شوی ورته من بعد رس داغینا ان اظفركم دا چې کامیاب ک تاسو لره الله تبارک وتعالى عليهم پاغي باندې وكان الله دي الله تبارك وتعالى بما پغس تعملون چې کوي تاسو بصير لیدون کړي هم الذين دا مغلوبين کسان دي دا کافران مغلوبین دي کنه کفرو چې کفر کړي دي وصدوکم او من کړي وي تاسو لره عن المسجد الحرام د مسجد حرام الحرام من عزت من مسجد فقال د حدیبیه کې تاسو یې منع کړیو د حج نه طواف نه والهدي او د قربانې لرا معکوفا من محبوسا بن کړی شو دایم بن کړیو ان يبلغ دا چې ورسیږي محله زید حلال خپل لرا حرم ته رب کریم فرمای ولولا رجال کچر نو سړي مؤمنان سړي ونساء او بیبیان مؤمنات زنانا مؤمنان کچر نوې دی په مکه کې اغه لم تعلموهم لم تعرفوهم چې نه پیژنې تاسو هغه لرا نو کده دې یره نوې ان تطعوهم دا چې پایمال کې تاسو قتل کې دي مؤمنانو زنانو لرا او دي مؤمنانو سړو لرا غزيفان چې دي فتصيبكم وبرسيږي تاسو ته د دې یره نوې منهم د دې قتل د دینه معرة منا ضرر د غم یعنی دیت نو کدا مؤمنان سړیو خزینه هغه چې تاسو نه پیژندل په دې مکه کې یعنی داغي د قتل غم نه چې تاسو باغی قتل کړي نو لسلط الله عليهم دا تقديرات الله تبارک وتعالى بتاسو مسلط کړي وي په دې کافرانو باندې داغي لاسونه به بند کړي نو استاسو لاسونه به بند کړي نو جنگ بشوي وي نو دا مؤمنان سړي او د دې یره نه چې دا شهیدان شي
نو ځکه دا ستاسو لاسونه بند کړه چې دلته سړي مؤمنان او ضعیفانو. نو دا علت د صلح څه شی دی؟ اوس علت بیانې الله. لیدخل الله دې دپاره چې داخل کړي الله تبارک وتعالی فی رحمته په رحمت خپل کې، یعنې دین خپل کې اسلام کې، من یشاء چا لری چې اراده وشي. وګوره صلح وشوه، مخکې خو مړي شوي وو په دې کې، نو دا کافران منه مدینې ته نشو تلل. چې صلح وشوه بیا مدینې ته به تلله، چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق یې وکتل، د صحابه اخلاق یې وکتل، نو ډېر مسلمانان شو، ډلې ډلې مسلمانان شو. مکه فتح کا، خیبر، فدک وغیره. نو علت دا دی لیدخل الله چې داخل کې الله تبارک وتعالی فی رحمته پر رحمت خپل کې، دین کې اسلام کې، من یشاء چاله چې اراده وشي. لو تزیلوا کچره جدا شوی وي دا مؤمنان سړي او زنانه من الکفار د کافرانو، دا مخکې چې بیان شو. لعذبنا خامخا عذاب ورکړو مونږ الذين کسانو لا کفروا چې کفر کړل منهم د دین عذاب الیما دردناک. خدا مؤمنان پکې د دې خیال کوي. ګوره مؤمنانو ځکه الله تبارک وتعالی دا غي لاسونه بند کړه، ستاسو قتل نه ده، ستاسو لاسونه بند کړه، صلح وشو. اذ معنا یاد کاغو جعل چې وګرځولو الذين کسانو کفروا چې کفر کړل فی قلوبهم پزړونو کې وګرځول. څه شی وګرځول؟ الحمیه معنا ناموس د غیرت، الحمیه ناموس د غیرت، حمیت الجاهلیت غیرت د جاهلیت. هغه څه شی و؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم منع کړو د حرم نه. بل دا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم علی صاحب ته ویل د صلح په ټیم کې بسم الله ولیکا، بسم الله نه شروع ک. نو دا کافر غیرت د جاهلیت کې راغو و بسم الله ملیکا منع کړو. دا رنګ علی صاحب ته وی پیغمبر علیه السلام من جانب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رد جاهلیت کې راو نه، دا بنلی کې مونږ ته رسول منلی نه محمد بن عبد الله ولیکا. نو دا یادوي هغه وخت کې چې وګرځولو دي الذین کسانو کفرو چې کفر یې کړو فی قلوبهم پزړونو خپلو کې الحمیت ناموس د غیرت، حمیت الجاهلیه غیرت د جاهلیت. فانزل الله پس نازل ک الله تبارک وتعالی سکینته دل آرامی خپلا على رسوله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، وعلى المؤمنین په مؤمنانو صحابه کرامو باندې، والزمهم ولازم ک الله تبارک وتعالی یعنی الهام وکړو کلمت التقوا، کلمې د تقوا لرا. کلمه د تقوا نه مراد ابن عباس سے، مجاهد سے، ضحاک سے، قتاده سے، اکرمه سے، سودی سے، ابن زید سے، واکثر المفسرین امام بغوی رحمه الله کلمه التقوا نه مراد لا اله الا الله کلمه ده. وکانو دا صحابه کرام حق ډیر حقدار بها کلمه د تقوا سره، واهلها اهل د دې کلمه یعنی فی علم الله لایق د دې کلمه. وکان الله دی الله تبارک وتعالی بكل شیء پر شیز باندې علیم اپو. لقد خامخ پتحقیق سره صدق الله رشتیا کړ الله تبارک وتعالی رسوله رسول خپل الرؤیا خوب ددا. دا کوم یو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوب لیدل په مدینه منوره کې، لا تلی نو حدیبیه ته دا غینه مخکې خوب لیدل چې ټول صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد حرام ته داخليږي په امن کې، او چا سرونه خریل او چا وکمولا. صحابو ته دا خوب بیان ک پیغمبر علی السلام هغه ډیر خوشاله شو. نو کله چې دی لاړل دا احرامونه وتړل مدینه منوره حدیبیه ته چې ورسېدل الته دا صلح وشا، نو دا حج ونکو داخل نشو مسجد حرام ته. نو دا صحابه باندې ډیر درون پریوت، خفو صحابه کرام چې دا سوش. او عمر صاحب هغه د خط لیکلو په ټیم کې چې شرایط منل دائم ویلو چې تا خو یا رسول الله خوب لیدلو. نو رسول الله ورته ویل صلی الله علیه وسلم چې ما تا ته دا سفر یاد کړی دی. نو بشارت نازل شو، به آیت نازل شو دی خوب بارکی. لقد خامخ پتحقیق سره صدق الله رشتیا کړ الله تبارک وتعالی رسوله رسول خپل الرؤیا خوب ددا بالحق په حق سره.
لتدخلن خامخا تاسو به داخليږئ المسجد الحرام مسجد حرام ته بیت الله شریف ته ان شاء الله کچری را دوشي د الله تبارک وتعالى امنین پامن کې محلقین منا یا با خرون کې د سرونو رؤوسکم سرونو خپل لره ومقصرین یا با کمون کې یعنی وختانو خپل لره خو سره د سر خریلو ثواب ډیر زیات دی چې مکمل خوري زیات ثواب انتهایی زیات ثواب دی لا تخافون یریږئ بنه د دشمن فعلم پس پوی دی الله تبارک وتعالى یعنی د صلح په ګټو باندې د صلح حدیبیه یادیا ما په سبانه لم تعلموا چې تاسو علم نه لرئ چې روان کال به تاسو زې حج ته عمرې ته فجعل پس وګرځول الله تبارک وتعالى تاسو لرا من دون ذلك مخکې د دینه مخکې د ننوتو د یعنی مکینه وې ګرځول څه شي فتحا قریبا نږدې فتح د خیبر یا بعضی وې فتح د صلح حدیبیه دا یادیا هو الذي دا الله تبارك وتعالى غزات ارسل چې دا لګل رسوله رسول قلب الهدى پیدایت سره ودين الحق او په دین حق باندې چې اسلام دی ولی ليظهره د پر چې غالب کې دلرا اوچت کې دلرا هو کې اشاره د دین اسلام لرا د پر چې غالب کې د دین اسلام لرا علی الدين كله په ټولو دینونو باندې وکفا کافر بالله الله تبارك وتعالى شهیدا گواہی کون کې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی او صادق بس الله کافی دی اوس دا عام صحابه صفت کیا الله محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی والذین وهو صحابه کرام ما هو چې د سره دي خاص کر صدیق سے بہر سے سفر کی دسرو رب کریم فرمائی دغه صحابه کرام شد او ډیر سخت علی الکفار په کافرانو باندې لکه علی سیف شو عمر فاروق سیف شو رحما او رحم تردی یعنی رحم کون کی دی بینهم په منځ خپل کې عام صحابه صفت ده خو خصوصا بالخصوص عثمان سیب تراهم تبغوري دي لرا سجدن ركعن ركوع كون کی سجدن سجده كون کی علي سیف شو بعض مفسرین ویا یبتغون دی طلب کوي په دغه عبادت سره په دغه جهاد سره شد علی الكفار سره سشه طلب کوي فضلا احسان فضل من الله دالانا او بل ورضوانا طلب کوي رضا مندي د الله په جهاد سره او په دې عبادت سره رب کریم فرمایي سیماهم نخد دین نو لګو ثابتتن ثابت دین نخد دین فی وجوههم په مخونو د دې کې د صحابه په مخونو کې من اثر السجود دا اثر د سجدونا مراد د سیماهم نسشه نخي د طبرانی صغیر روایت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هو نور یوم القیامه دا یو نور دی په ورځ د قیامت یا حدیث مبارک کی راځي چې ان امتی یاتون یوم القیامه غرا محجلین هغه ټول اندامونه به سپین پړقېږي ټول خلق به پیژنې په حشرګاه میدان کې چې دا هغه موږ گزاران دي د امت د محمد صلی الله علیه وسلم متقدمین اسلافو کې اکثرین مارا سیما معنا کې قال النور یوم القیامه دا یو نور دی په ورځ د قیامت کې یو جماعت د امام بغوی سے وی نور سیماهم فی وجوههم من نور وبياض في وجوههم يوم القيامه يعرفون به انهم سجدوا في الدنيا د دې په دې مخونو کې به یو نور وي سپینواله به وي په ورځ د قیامت دا به پیژندل کېږي چې دی په دنیا کې سجدي لګولې دا روایت د چاته عطیه العوفی د ابن عباس ابن روایت کوي یو بل ناشنا روایت کوي امام بغوی سے راغسته دي نا علامه قرطبی
علامه قرطبي راغسته ده دا روایت قال منصور صاحب وای چې سال تو ما تپوسو کو مجاهدا د مجاهد صاحب نمې تپوسو کو عن قوله تعالی د دې قول مبارکي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود وما ورته المجاهد صاحب سره هو اثر يكون بين عيني الرجل ایا دا اثر دی هغه چې د سړي د دې دوسترګو مینس کې یو نخوي دا نخه ده نو سوال کو جواب ورکې مجاهد صاحب ورته قال لا ربما يكون بين عيني الرجل مثل ركبة العنز کله وی دغه نخه د دوسترګو په مینس کې د سړي دا نخوي مثل ركبة العنز په مثل دا اغا زنګنونو د چيلي وهو اقصى قلبا من الحجاره دغه سړي وي زړه سخت وي د کانینم زیات سخت وي دغه سړي ناشنا روایت ولكنه نور في وجوههم دین مراد نور دی چې د دې په مخونو باندې وي دا نه دی چې د دې د دوسترګو په منځ کې دا نخوي دا نور دی فی وجوه من الخشوع د خشوعنا دا رنګي شمر ابن عطیه هم وهو صفرة الوجه دا زیرواله د مخونو من قیام الليل د وجه د قیام الليلنا حسن بصری سب هم وهو بياض يكون في الوجه يوم القيامه دا یو سپینواله دی ویبا د دې په مخونو باندې پورز د قیامت دا رنګ مجاهد سب هم ویا دا خشوع عاجزی مراد دینا خشوع عاجزی ده نو اکثر مفسرین ویا خشوع او عاجزی یادی او بعضی و چې نور یوم القیامه اکثرین ویا چې دا یو نور دی پورز د قیامت نسیمهم نخی دری فی وجوههم پمخونو ددی کې من اثر السجود دست اثر د سجدونا ذالک دا مثلهم صفتهم صفت د صحابه دا سچ بیان شو فی التورات په تورات کې هم ومثلهم مثال د فی الانجیل په انجیل کې کزرع پشانت د یو فصل دی ګوره کابل احبار ویم د صحابه صفات مخکې کتابونه کې و کابل احبار سیب ویم نو هغه صفاتونه ما ټول کتلیو د صحابو نامې وای نه وغسته کوم یو صحابي به چې ما کتلو ما به ویل چې هغه صحابي دی چې هغه صفات په هغه کتاب کې ذکر شوی دی هر یو صحابي به وای ما پیژندلو نو رب کریم فرمایي مثلهم مثال د صحابه صفتهم صفت د فی التورات په تورات کې خا وقفك ومثلهم او مثال د فی الانجیل په انجیل کې صفت د په انجیل کې څه شو کزرع پشان ته یو فصل دی اخرج چراو باسدا فصل یا اله العالمین شطه معنا تیغ پلا یا اله العالمین هو راجه ک فصل یا اله العالمین تا تیغ پل یعنی سانګ خپل فازره معنا قواه پس بیا قوی کی دلرا تیغ لرا یعنی املا ورته مضبوط کی فاستغلظ معنا پس بیا قوی کی فاستغلظ پس حق قوی کی فاستوا پس برابر ودریږي دا علی سوقه په پنده خپل باندې یعجب الزراع چې تعجب کیا چې دومره خسته شي دومره مضبوط شي چې تعجب کیا چې الزراع زمیدار لرا لیغیدا د لپاره چې غوسه کی دا مثال بیانوم درته به لیغیدا د لپاره چې غوسه کی په بهم په باندې الکفار کافرانو لرا دا یو مثال دی الله تبارک وتعالى ورکي نو مثلهم كزرع پشان ته یو فصل د اخراجا چې راوباس شطه معنا تیغ پل سانګ خپل را فازره پس بیا قوی کی دی تیغ پل را یعنی املا ور لقوی کی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې صدیق صاحب ایمان راوړو نو قوی شو مضبوط شو فاستغلظ پس بیا قوی کی دینه مراد ونی د عثمان سے په مال باندې مال خرج کولوس نورم قوی شو فاستوا پس برابر ودریږي په جهادونو د عمر سے او د علي سے باندې علی سوقه په پنده خپل باندې يعجب الزراع چې تعجب کیا چې الزراع زمیدار لرا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا تخم ذکر له
دعوت چلولیو نو تعجب کیا چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لره چوه دا دین څومره قوي شو ابتدای څنګه او انتهای څنګه شو نو يعجب الزراع چې تعجب کیا چې زراع زمیدار لره لیغیظ د پاره چې غوسه کی بهم پر صحابه باندې سوق الکفار کافران لره چې صحابو ته څومره ترقی ملاوه شو څومره زیات شو دا صحابه کرام نو دا کافران غوسه کیږي کنه پدې باندې لیغیظ د پاره چې غوسه کړي بهم پر صحابه کرام باندې کثرت د صحابه کرام الکفار کافران لرا وعد الله وعد کړی الله تبارک وتعالى الذين كسانوا سلامن چې ایمان راوړل وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړی دي منهم درینا مغفرتا د مغفرت وعده کړی دا واجرا عظیما د اجر لویا اجر عظیم څه شه جنت ته یا رضا د الله تبارک وتعالى یا لقاء رؤیت د الله تبارک وتعالى ټول نه لوی نعمت چې رؤیت د باری تعالی ده چې الله دیدار ده دنه بل لوی نعمت نشته